تیرہ جو محترم مسلمانان ورونو ما دغه آیتونه د سورۃ د تاسو وړاندې تلاوت کړیو. د دې آیتونو ابتدا الله تعالی په عمومي خطاب د یا ایها الناس کړی ده او په دې اساس دو خبرې زموږ ذهن ته راځي. یو دا چې د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلوات و تسلیمات مخاطب انسانیت بالعموم نو، بلکې د خاص خطې انسانان، د یو خاص وقت انسانان دا غوی مخاطبو. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دا انسانیت د بالعموم او عام انسانان دي تر روز حشر پوری. او دویمه خبره ده چې د قران کریم سبجیکٹ او موضوع دا هم انسان او انسانیت د بالعموم. او دی وجه مونږه دغه اصول تفسیر کې یو خبره ذکر کوو، لکه څنګه چې عموما ټول کتابو او فنونو کې تاسو ذکر کوئ. تعریف د علم، موضوع د علم، غرض او غایه د علم. اوس تعریف د قرآن تاسو د اصولو کتابونو کې په مختلفو پیرایو د قرآن کریم تعریفونه کتلی دي، خو مونږه مرګرو ته وایو ښه تعریف یې هغه دی چې کوم قرآن په خپله کړی دی. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. تعریف، موضوع او غرض او غایه درې واړه په دې یو آیت کې خلاص کړی دي. او موضوع دغه قرآن هغه د انسان، نو د طب او ډاکټرای موضوع د انسان، خو د طب او د ډاکټرای موضوع د انسان من حيث ان صحة والمرض تعرضان او يعرضان له. په دې حیث چې د انسان باندې مرض راځي د ته صحت او معارض کیږي، خو هر چې دا موضوع د قرآن ده هغه د انسان من حيث انه مکلف، چې د مکلف ته په شرایع باندې د پابند ردی چې د الله حکمونه به مني، د دې خبره باوند چې خپل ژوند به د قرآن او سنت رڼا کې تیری. او غرض او غایه اخو معلومه ده، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. چې دنیا دې هم آباد شي، آخرت دې هم آباد شي. ځکه د کوم قوم چې دنیا آباد نه د دنیا کې هم زپلې او د آخرت هم پته نه لګي، خو یو ګمنام شی دی. د داسې انسان لپاره امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د کوم فرد معیشت مستحکم نه د منځ سره د تعدیل الارکان بیا هم مکروه وي، ځکه د توجه نه برابرېږي. د دې غم غستې چې خدای د بچو خوراک، یا الله د بچو جامه، خدای د هغوی پیزار، الله د هغوی د تعلیم او تربیت نظام، الله بارانونه ډیر دي چترا سسیدل، یو غم خوده نه. لہذا ته لګیای الله ته خود د توجه نه برابرېږي، او چې کله مونږ کې توجه برابر نه نو مستمکروه وای. نو عزیزانو، نو قرآن کریم ذکر او فرمایو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالی فرمائے دا قرآن تا ترجون ها غلار خی هي اقوم. او تاسو ټول دې خبره باندې پوهه علما طلبا ناسي چې دا اقوم دا اسم تفضیل ده رسو تاسو نه کنه هر خبره چې کوئی ځان کې به خود اعتمادي پیدا کوي. استاد ټول لدا مسله درځي دا خبره تاسو ته مر خوستا اعتماد نشته خدای ټیک به کې غلط به اسنه او شرمېږم صحیح او خود اعتمادي به در کې اله پیدا کیږي چې ځان ټو سم ایکسټنټ به حیا کی صحیح کدا د شرم پیسکوله د ځان نه دله کای کټکړی نی ترغه تا کې خود اعتماد د مسلمانانو لوی کمزوري ده صحیح زمرګری تام چې کنزلم کینو اعتماد سره کوا خود زړه د اخلاص صحیح نو خود اعتمادي او کانفیډنس دا بنیادی شی دی ورنه بیا ژوند نشي تیرولې. خود اعتمادي دا بنیادی شی دی د فرد د پاره هم د قام د پاره هم ممکن انفرادی طور خود اعتمادی پیدا شو نه را کې قومي اعتبار سره خود اعتمادی او نه را کې جماعتي اعتبار سره خود اعتمادی پیدا شو. دا ځان سو پر چې خود اعتمادی ني کامیابی نه دنیا کې او نه آخرت کې صحیح. نو کوم صيغه د اسم تفضیل دسو اسم تفضیل د فعل نه اسم تفضیل د صفت وی دسوي د صفت وی نه یا به فاعل اسم تفضیل وی یا به صفت مشبہ اسم تفضیل وی کله کله د اسم مفعول اسم تفضیل وی صحیح لکه اشهرو لکه سو اشهرو سو کوئی د شهیرون اسم تفضیل له سو کوئی د مشهورون اسم تفضیل له کله شهیرون د حسب القاعده ده اکه د مشهورون د خلاف القاعده ده صحیح. نو دا مسلې به خود اعتماد سره زده کوي صحیح شو. دا تاسو وعده کوي ما سره نه داسې نه کنه چې زه بیا راشم ان شاء الله تاسو نه به تاسو کوم او ما سره یو پیمانه دالته د امریکای والا ارسه پیمانه کوي هغه هوا هم پیمانه کوي د هوا سفر هم پیمانه کوي هغه د هر شی د پاره یو میجرمنټ او پیمانه نو چې بیا راشم تاسو له بخلو کې میټر کې د میټر کې زور ایته خود اعتمادي پیدا شوی ده چې را پاسه مولوی صاحب د میټر خلک کې کېدا چې ما ته پته ورګی استا اعتماد په برته لده کې په کثر راغله ده صحیح. نو قران کریم سو فرمایل چې ان هاذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالی فرمائے دا قرآن ها غلار طرف تتا تا ارشاد و ہدایت کی هي اقوم نو دې آیت کې دا د قائم اسم تفضیل نه د قیم اسم تفضیل دی. دا تولی کې به بدن هیر شي ځکه دا سطور خبري صدور کې ملاویږي نه بیا صدور خبري سطور کې ملاویږي ته به سطر کې بیا ګوره چې ان هاذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن کریم تا غلار تا برابر یا اقوم نو دا د قیم اسم تفضیل له قیم اهل البيت هغه چاته وای چې د کور د اصلاح الامور ذمہ داری په سر غستی د اهل بیت قیم هغه چاته وای چې د کور د ټولو امور د اصلاح ذمہ داری په سر غستی نه غته قیم ول نو چې دا قیم رات کې اقوم تا نو چې ډیر ستره ذمہ داری غستی او صحیح اصلاح کول شي. الله تعالی فرمایل چې دا قران کریم بستا د ټولو امور اصلاح کی او په اعلی پیمانه به وکي پرفیکشن به پکې پیدا کی جی اتمام او اکمال به وکي د قران کریم کوم هر چی وی دي کې نقص او کوتاهی نه وي. دیو جن الله تعالی صيغه د اقوام دا کوئنسیډنس نه چې د خدای خلی له خبر را لما عز الله نه دا د قران کریم اعجاز دی. هر یو کلمه دا د قران اعجاز دی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اللہ تعالی فرمائے پالا پیمانا کدا خپل دنیاوی ژوند برابر قرآن سره تعلق پیدا کړي. چا سره تعلق پیدا کړي؟ قرآن سره تعلق پیدا کړي. موږ خبره ګډوډه شوې ده مونږ وو کوم معاملات ټیکول غواړي حکمران سره به تعلق پیدا کړي وزیر صاحب سره به تعلق پیدا کړي
ایم پی اے سے وہ ایم این اے سره به تعلق ساتي. عزیزانو د فارسی کې یو مقوله ده تما سے حرف دارت و سے هم خالین، چې لفظ تما د دې درې حرف دي طوا میم او عین، په درې واړو خدایانو نه پرت پورته نقطه شته نه پکې لاندې نقطه شته. نو چې دغه درې واړه حروف د نقطې نه څنګه خالی دي، دا رنګ مونږ پښتو کې د تمه ځایم دقه سي خالی کده وزیر نه تمه کې صحیح شي لاله می سوداګر دی خالی وړي او خالی راړي هغه بلینک سر په خپل به ډک کوي. عزیزان نو فرمایل چې ان هاذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. کدی قرآن سره تعلق پیدا کړ د تا دنیا کې د تا ژوند به د ارشاد او هدایت پلاتی، ستا ژوند به معتدل وي، ستا ژوند به بیلنس وي. مونږ یا په یو انداز باندې انتها پسند شو یا په بل انداز باندې انتها پسند شو. يهود په یو انداز انتها پسند شو، د افراط شکار شو. عیسایان په بل انداز انتها پسند شو، د تفرید شکار شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما امت دا میډیم امت تر د افراط او تفرید په د میس کې روان وي، د افراط او د غلو فی الدین کوي. نمبر اول نه تکاسل فی الدین کوي، د غلو فی الدین کوي کوم چې د يهودو مزاجو، نه تکاسل او سستی کوي په دین کې کوم چې د عیسایانو مزاجو. د دین په حیث باندې فالو کوي. نو کوم ځای قسم دې تاسو ته یقین دهانی درکوم ته د دین په حیث باندې فالو کا، بیا خپل ژوند ته وګوره. تاسو پیسې بني ژوند به د بادشاہانو غونې تیرې، تاسو جایداد بني ژوند به د بادشاہانو غونې تیرې. او که کله دغه شی خپل نکو ته به صدر په هیبت پای، ته به وزیر اعظم په هیبت پای، ته به گورنر او وزیر اعلی په هیبت پای، ته به وزیر او منسٹری په هیبت پای. نو فرمایل چې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، دا قرآن کریم تا غلار ته برابرې چې ډېر معتدل لار ده، ډېر متوازن لار ده، ډېر بیلنس لار ده، ډېر. او دا د امت پہچان ده، دا د امت شناخت ده. بلکې تاسو قرآن کریم کې وګورئ الله نمبر اول د فطرت تذکرہ کوي، نمبر دویم د نبوت تذکرہ کوي، نمبر دریم د امت تذکرہ کوي. نمبر اول د فطرت تذکرہ کوي، نمبر دویم د نبوت تذکرہ کوي، نمبر دریم ان شاء الله دا به تاسو ته یادي د ضابطه یادوي. قرآن کریم فرمایل والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. الله تعالی اسمان تر یو حد پورې پورته ساتل دي. رفعها والسماء رفعها، اوس خدای چې اسمان په کوم ځای لګول دي، سپیس کوم ځای پیدا کړی دی، هیمنلی باډیز او اجرام فلکیه کوم ځای لګول دي، دا عین د فطرت تقاضا ده بیلنس طریقې سره. اوس که دغه سپیس الله لغون د لاندې جوړ کړی وي او دانور د خپل اندازې نه لګ راکټوي، تر اوسه موږ لا کلری تشیو ایره باران جوړ شي وا. او که دې لګ دغه مقام نه بروي دا ټوله دنیا به فروز وا، دغه بشون نو. الله تعالی فرمایل چې ما دا فطری نظام ډیر بیلنس او متوازن پیدا کړی دی. الله تطغوا فی المیزان، فطرت د تانه مطالبه کوي چې ډیسټربنس باندې پیدا کړي، فطرت د تانه تقاضا کوي چې امبیلنس ژوند باندې تیرې. که کله د ژوند امبیلنس شو، غیر متوازن شو، بیا ته ګوره تا ته اطمینان او سکون چرته حاصلېږي نه. ټوله دنیا بې سکونه ځکه ده بیلنس ختم شوی دی، دنیا نه توازن ختم شوی دی. بایپولر سیستم چې لار ختم شو، یونیپولر راغی، بس دنیا امبیلنس شو. نو فرمایل چې والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. او دا رستور پسې تصریب ما علم ضمنن چې تاسو ورته وایي، تاسو ورته وایي تصریب ما علم ضمنن. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دا خود اخلاقیاتو یا د معاشیاتو ضابطه ده، خو چې کله په دغه تناظر کې ورته وګوري چې الله تطغوا في الميزان، دا دغه تصریح ده چې واقيموا الوزن بالقسط، د انصاف تقاضی به ملحوظ ساتي او بیلنس به برقرار ساتي. ولا تطغوا في الميزان، دا به امبیلنس کینا. نو دا ضابطه دا به د ژوند
هر یو پهلو او هر یو میدان ته متوجه کې د دې تعلق صرف الوګانو تللو سره نه دی صحیح چې واقعي مول الوګانو تل باندې غساتي ډنډای له زور ورنکي نه مونږ صرف دغه یو شی د قران کریم هغه شمول جامعیت او مانعیت مونږ د سره محدود غونډو هر یو په سړي په ځان له برغنډې جوړ کړی دی زه مفتي صاحب وای قران کې وای هر یو سړي ځان له برغنډې جوړ کړی دی لہذا دا قران د وحدت په ځای د نفرت ذریعہ وګرځیدا حالانکه د قران دنیا را جمع کړه په یو ځای باندې قران کریم خود فرمایل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ تعالی فرمائے قرآن کریم بان احتساب کئی all at once واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا خص غد جمده ما من عام الا وقد خص عنه داخل ثابتیه دي کړی دي چې ما من عام الا وقد خص عنه البعض الله تعالی فرمایل چې دا د ایکسپشن او د ایگزمپشن دا تصور دی دا ختم کا واعتصموا بحبل الله جميعا all at once ټول په دې قران لاسو لګوي په یو ځای په لاسو لګوي ټول په دې قران منګوي لګوي په یو ځای په لګوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله تعالی فرمائے ولا تفرقوا ولا تفرقوا د دې مفاهیم مختلف دي یو معنا خو دا ده چې د قران په اساس باندې تفریقه بازی مکوئ ولا تفرقوا دویمه معنا دا ده چې د قران په دې اصل قران کې تفرق مکوئ پیک اینڈ چوز مکوئ دا سنگل یونټ دی مونږ امریکا کې وو چې ټیکټ اور لیو اټ دا پیکیج ډیل دی دا څه دی دا پیکیج ډیل دی ټیکټ اور لیو اټ چې قبول کا یا اور زوا دا نه چې میټا میټا حف حف اور کڑوا کڑوا توف توف چې کوم شي کې حلوا ملاويږي دا قرآن ډېر خو حکم دی صحیح خو کوم ځای کې ستا په سر کانه لګي دین له نظام دا څنګه تا خو پیکیج ډیل دی یا به ټول اخلي یا به ټول رد کې دې کې به ګیو اینڈ ټیک نه کې دې کې به پیک اینڈ چوز نه کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله تعالی فرمائے دے ټول پیغمبرانو ته یو کامل خبره کړو او غدا و چې اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه اقامت الدين اقیموا الدين اقامت دین اوس اقامت دین د سنه عبارت ته چې په انفرادي ژوند کې دا دین فالو کوا او ایغ نیغه فالو کوا دا څه کګورا کګوای ما چې بنت پکینی کوګواله پکینی ان اپرایټ پوزیشن کې وساته بالکل چې څنګه نه خدای را لګل دی دغه سې نیغ دا دین وساته صحیح مونږ اوس د خپل مصالح او بنیاد باندې په شرایعو کې او په دین کې او داغه بنیادی اصول کې دوړو پښوم ته جوړه کړی دا علامه هم دغه شکوا کړی و چې خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق هر چا د دین یو شعبه په مخه کړی دا بس کل دین هغه شعبه کې حصر کړی دی چې دا زه کوم دا دین دی دا نور چې سکی دا ټول بی دین دی صحیح اوس کچا ځان په سیاست کې فعال کړی دی هغه وای چې څوک ما سره په دې سیاست کې یو زنده‌باد مرده‌باد چې غیر سره وای د کې دین شته او کدا کار را سره کې به بيتی نه دی به سره دا بيتی نه دی کله مونږ مرګري به طرف وګه اغسته ده نو دا هغه ذهن بیا دا دی چې دا زه کوم دا ټول دین دی دا نور چې سکی دا بيتی نه ده که څوک مدرسه کې ناس ته تدریس کوي دا هغه ذهن دا دی چې دا زه کوم کار کوم دا کل دین دی دا نور چې سکی دا بيتی نه ده امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد او امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی
رحمهم الله چې دا د اقامت دین کم از کم په هندستان کې د شاه ولی الله د فکر حاملینو دوی دواړو یو خبره ذکر کړې ده. دوی دواړو یو خبره چې دا دور د اجتماعیت دی. دا دور د سره د اجتماعیت دی. منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې تبي بدین راځي. منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې نو چې سو پورې مونږ د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دی کتلی چې دا مدرسه کې مولوی صاحب ناس ته سبق وای دا د دین کار دی. الله دې اجر ورکړي. صحیح دا مرګري چې بستر په وګا غستره چلی تیری دا د دین کار دی. الله دې اجر ورکړي. دا په سیاسي میدان کې جنډر او چتکړه د زنده‌باد مرده‌باد وای خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا د دین کار دی. الله دې اجر ورکړي. دا فلاحي کارونه کوي هسپتال او یتیم خانه جوړي دا د دین کار دی. الله تعالی دې ولا چې سو پورې د مسلمانانو ټولو طبقاتو د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دی کتلی اولی نه ګوري ځکه زیات تر مفادات له پکې دخل لې. صحیح او کوم دی چې د مفادو ټسل راشي الته بل په صرف پکې دی تلی بستا مفاد پوره کیږي نو دې مفادات ته به خیر باد وای سبا کوي مفادات ته بای بای وای چې نن نه بعد زبر د خپل ذاتی مفاد سوچ نکوم زبر د الله د دین د مفاد سوچ کوم زبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د فکر خیال ساتم چې دا فکر کم ځای ډیولپ کیږي سو کې ډیولپ کوي څنګه او مخ پوړان دي. قران کریم کې الله تعالی ذکر فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه. الله تعالی فرمایي دا الله پر سیباله قران کریم باندې آله وسمنګولې ولګوي او په دې کې تفرق مکوي. نو تفرق کله د افراد په اعتبار کله د نفس قران په اعتبار. د افراد په اعتبار چې سیکټس پکې ما جوړوي. اوس کله سو غلطی طریقې سره دا آیت متوجی کوي دا حنفی دی دا شافعی دی دا مالکی دی دا حنبلی دی دا تفرق بالدین دی دا شرعاً حرام او ناروا دی او سوچ کوي دا د قران د حکم مخالفت کوي. ما یو ملګریا بیا خو چې د ائمه 40 را پدې خو د امت اکثریت والے نو اکثریت د امت خو تا مشرکان کړل پته نشته دا دین دې چرته نزد کړی دی. بیا صحیح اکثریت د امت د کافرانو کړي چې دا دین د کوم ځای نه زده کړی دی دا کوم ځای نه اغسته دی. یعنی ستانه دی فلسفي پیش نظر په امام بخاری بدر سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی په امام مسلم در سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی په ابو داود او ترمذی در سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی. صحیح او زورته مې ملګریا تحمل د حدیث حالت د کفر کې وکي یا حالت د سبا کې او ادا د حدیث په حالت د اسلام کې یا په حالت د بلوغ کې نو دا ادا قبول عند المحدثین ده کنه دا قبول عند المحدثین ده خو که تحمل په حالت د اسلام کې او کې ادا په حالت د کفر کې بیا مردود در ټولو په نسبت باندې نو بیا خو مې امام بخاری کتاب براخلو سمندر ته غورځو او د امام مسلم کتاب بم راخلو سمندر ته غورځو ځکه ستاره فلسفي پیش نظر خدا مسلمانان پاتې نه دي. ان لله وانا الیه راجعون. دا سادهګان خلق دي دوی د خپل خبرې په نتیجه باندې سوچ نه کوي چې زماره د خبرې افتر افیکټس دي کہ چشم اشک باز ذرا دیکھ تو صحیح اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گر جو بے رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو چې ممکن دستانیت بخی خود عمل نتیجه دی ګوره دغه چې دا ټول امت کافر کیږي دا عمل نتیجه دا چې دا ټول اسلاف کافر کیږي دا عمل نتیجه دغه دا چې د دین بنیاد ورسره نړیږي. عزیزانو کله چې هم خبره کوي پہلے تولو پھر بولو مونږه پہلے بولو پھر تولو. صحیح لومبه وایا رستو په بیا سوچ لو. صحیح دا د انډیا یو وزیر اعظم هغه ته وی پندت جواهر لال نهرو او هغه کې زموږ صدر فیلډ مارشل صاحب جنرال ایوب خان ناغه پندت جواهر لال نهرو هغه یو ځل جرنیل صاحب ته جرنیل صاحب او ورته ها ورته خو فوجي جرنیل هغه زمانه کې ټي وی نو وی کله ته چې څلور شپږ میاشتې پس نشري تقریر کې پر ریډیو باندې او زی اورم نو چونکه ستا مزاج ته جرنیلای دی داغه باټم لاین سر یا بین السطور باټم لاین یا بین السطور هغه داسې د جنگ مو اعتراضي نو ته حتی الوسدا کوشش کوا چې دې جنگ طرف ته یو بل پوش نکو ځکه ما سره یو قوم د سکان سکان او داغه مستقل رجمنټ د انډیا په آرمي کې او داغه مزاج داده
چې هغه لومبه سړی مړ کین وروسته بیا سوچ کوي څوک وي لومبه وی سړی مړ کین بیا وروسته په سوچ کوي یعنی جنگ ته هر وخت تیاری په سوچ نه کوي خو جنگو کې بیا وروسته وای چې دا مونږ کړی دي کې بد وکړل نو جامع سے ورته وی دا کوم ډیره خبره ده په خپلم ترين پښتون څه شي ترين پښتون او زمونږ د پښتانه خدا سړي چې وی دای مړو کې نه په مخ کې سوچ کوي نه وروسته سوچ کوي دا خو په بل غاړه دي دا خو ډیر ایکسپریمنټ دی نه مخ کې سوچ کوي چې دا ښه کار دی که بد کار دی چې وی کې بیا په سوچ نه کوي چې دا ښه کار مې وکړ بد کار مې وکړ عزیزانو نو بهر تقدیر دی یو مسلمان شان دا دی مسلمان شان چې لومبه به خبره باندې سوچ کې زدا خبره وکم ځکه څوک د مخالف د خبرې نه مفهوم مخالف هم راوباسي صحیح سره وباسي مفهوم مخالف معنی هلته انټرویو کوله انټرویو مینز یعنی انکوایری نه کوله نه انکوایری کې ما یو خبره وکړه نو it means ما نو it doesn't mean ما زه حنفیم زه مفهوم مخالف باندې یقین نه ساتم صحیح او هغه د غي د ایجنسی هغه نماینده ته مې ما تر شافعي سه په مسلخ کاری ما تاسو ته بل لطیفه ویل ما د ودري واره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه کوټیشن وکړ ریفرنس مې ورک په خپل خبرو کې ها چې امام ابو حنیفه څوک امام ابو حنیفه نه د ایجنسی طرف سره راته وی can you give us his telephone number we want to contact this imam وچ دا ټول شرخ دغه امام نه جوړ دی د ټلیفون نمبر د سره شته ما د ټلیفون ټول کټ کړی دی دا ما ټول نمبر کټ کړی د ټلیفون استعمالای نه بهر ته دی عزم کور تاسو خدمت کی چې قران کریم فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اوس دې زمون په ملک خصوصیت سره دا چې کومه افراط تفریح روانه ده دا غي ذمہ دار زاغه خلک نه ګڼم چې کومه افراط تفریح کوي دا غي ذمہ دار زه دغه نظام او سیستم ګڼم چې at the helm of affairs کوم خلک ناس دي هغه ولې دین سرپرستی په خپل لاس کې نه اخلي چې کله دین سرپرستی حکمرانان نه کوي وہاں پہ باند کی بولیاں بولی جائیں گی او بیا به حالت دغه چې حکمران لبم چل نو وردي چې دا مصیبت د کم ځای نه کنټرول کو به کنټرولېږي نه بیا خو ترمایل شروع شي بیا خو یو سیاسي افراط تفریح وي بیا د ژوند هر میدان دومره ډیسټرب وي چې چاله پته نه بیا پولیس والا ته ما خام نه پس ګوره تانونه بار مراوځي بیا حکومت مجبوری دا وي چې بیا پولیس والا ته ما خام نه پس به تانونه بار نه راو نو بس بار د تانو نه راو بیا بزوی نه بدواګان اخلو تاسو موږ ته دعا وکړئ چې شوسه چې خدای موږ له خیر راکړي ته مستجاب الدعوات خدای ستا خبره ته وکړي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا او وجه دادا چې کله حکمران یو ملک په نظریه جوړ شوی او د هغه نظریه سرپرستی نه کوي نو هغه ځای به فتنې دومره ځکه چې خلک به دغه شی ایکسپلایټ کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هر طبقه به ایکسپلایټ کوي هر طبقه به ایکسپلایټ کوي داغي استحصال او استغلال به کوي خپل مقصد د لپاره به استعمالي داغه به ور سره اخلاص نه خو خپل مقصد د لپاره به د حکمران پر ضد دا اوس تاسو عدالت کی خبره ده په تفسیر نه کول غواړم خدا د صدر صاحب او د جج صاحب چې خپل میس کې اختلاف پیدا شوی دی صدر صاحب او جج صاحب خپل میس کې اختلاف پیدا شوی دی اوس د جج صاحب سره یاد چې عقیدت وی یا بینی ور سره همای دغه بل مرګره بدی شند ته وي تور تکړه شه دې داسې پوښکې وي ته تکړه شه تال وته چې خوانو زنه ته و داسې وزره نو ما غریب په هم د پیتای د خوراک کوي اسه او په د پیتای د خوراک کوي قرآن کریم فرمایل چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په دین باندې دا الله ر دین رسې باندې مضبوطه منګولې ولګوي ولا تفرقوا تفرق مکوي نه په خپل کې نه په دې نفس قرآن کې نه په خپل کې نه په دې نفس قرآن کې چې د مرزه خبره ته ځان لراخلي او نور خبره هغه اګنور کې حالانکه قرآن یو سنگل اکائی ده د دې یو آیت د نور آیتونو د لپاره قید وي د دې یو آیت د نور آیت ته چې ان ایسولیشن واخلي همدغه خو مونږ ته په بیرونی دنیا کې فتنه ده بیرونی دنیا کې همدغه فتنه ده چې دوی راشي یو آیت راغستې دغه ترانسلیشن راغستې وې د دې معنا خدای چرته کافر دی بس مړی کوي صحیح وې دا قرآن او بیا لګي ارټیکل لیکي
هغه آیت راغستی هغه باندې آرټیکل لیکلی دا تخریب کارای کتاب دی چې کتاب څه دی دا تخریب کارای کتاب دی اوس چې څوک هغه آرټیکل لیکي هغه ملفاید انټنشن لري هغه دشمنی لري قران کریم سره اسلام سره مسلمانانو سره مونږ حتی الوسه بیا کوشش کوو چې دا سړی اوس په دې خبره باندې پوه کو یاره دې آرټیکل توړ کو یاره دې فیچر توړ کو چې دا کوم خبر راغله دا خلک مسګایډ شوی دي دا خلک مسګایډ شوی دي with bad intention or good intention دا ولې صحیح نه دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله تعالی فرمایي دا قرآن چراغه کافران په کلمه را یوځای کړل یکجان دو قالب او باهم شیر او شکر شو ولی ځکه قرآن باندې ځان پوي کو صحیح طریقې سره عملی کو صحیح طریقې سره عملی موږ په قرآن ایمان راړو نوم په ځان پوي کو نو عملی کو قرآن باندې ایمان خوراوړل ټول وای الحمدلله خو نو په ځان پوي کو او نو عملی کو نتیجه څه شو یا سبحان الله کلی په کلی جنگ دی کور په کور جنگ دی علاقه په علاقه جنگ دی د چا یو بل سره تعلق نشته د چا یو بل سره انس او محبت نشته اوس دغه قرآن چې اوس او خزرج را یوځای کړل دغه قرآن چې انصار او مهاجرین را یوځای کړل دغه قرآن چې عرب او عجم یکجان دو قالب کړل دغه قرآن چې بلال پسې ابوبکر او عمر ولې سردارانو لګول هغه قرآن زما او ستا په میس کې د نفرت ذریعہ ولې جوړه شو ایمان خو به زمونږ شته زوم دغه کلمه و دغه بل مرګرم دغه کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن باندې ایمان ساتي خو پته ولګیدا چې نه په دې پويږي نه په هغه پويږي نه دا عملي کوي نه هغه عملي کوي الله تعالی دې موږ له قرآن باندې پویا او د قرآن د عملیت توفیق راکړي تاسو ټول امين وایي قرآن کریم فرمائے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها خدای وای تاسو بالکل د جهنم په سنډه ولاړ وای د دې په کناره ولاړ وای الله غینه بچ کړی کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تهتدون الله تعالی فرمایي ز آیاتم دغه انداز سره تاسو ته تبیین کوم تبیین لغوی معنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ابان یبین ابانتن بین یبین تبیینا شی جدا کول شی څه دی بیان ته بیانوم زکوي چې حق او باطل پکې سره جدا جدا کی صحیح او کوم دا چې ته بیان کې او مصلحت غسته حق ته حق نه وای باطل ته باطل پته ولګي چې بیان نه کوي سبل شی دی دا بیان ځکه د بیان خو نفس لغوي معنی اداره چې حق او باطل دیو بل نه جدا جدا کا دا علیه خبره چې انداز بستاسي او انداز به ترغیبي وي انداز به څنګه وي ترغیب چې خلک افند نشي ځکه که وزت تاسو ته بدره دي شروع کړي بدره دي تاسو بیا زما خبره اورئ صحیح نو د بیان معنی دا ده چې انداز به ترغیبي وي خو پای کې او مداهنت نه کې رښتیا او ته رښتیا وای دروغ ته دروغ وای حق ته حق وای باطل ته باطل وای په کې بری دا مصلحت پیش نظر نه چې راکه دا خبره مې وکړه ټیک د زما انداز بخي خو دغه مولوی سے بخفشي خدای دې نه خفه کوي الله دې دا مولوی سے خوشاله کی صحیح دغه کاکا بخفشي الله دې نه خفه کوي خدای دې خوشاله کی او که خفشنه تاسو به چې مرګریا ته پس خفای نو کاغه وای په دا خبره نو زه به پوه کوم چې مرګریا دا خبره ما د قران نه کړی و دا خبره ما د حدیث ټیک دخو نو ټیک دخو دې معنا دا چې تر قران په ځای ځانو درول غواړي د خدای په ځای ځانو درول غواړي د پیغمبر په ځای ځانو درول غواړي صحیح او که سره دې خفاینو ته ما ته وایا پیسې درکم چې خوشاله شي نو کوي را سره در بکم نه وعده ده حکم چې خدای دې خوشاله کی صحیح د واده پس منظر کې سو خوشاليږي نه ټول خلک بیا خفای خو د وخت ته پوي نشي ګړبړ شي صحیح رس بیا ټول خفای چې دامه سغول خړلې واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ فرمائی دادش جرتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں دا دې د پاره چې ته ځان له هدایت لار پیدا کړې چې زه په کوم طرف لاړ شم په دې لار لاړ شم که په دې لار لاړ شم. الله تعالی او د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه واضح کړی دي چې کدا لار دي طریقې کار دي دا خپل کړه هدف ته کامیابی ده التبه ورسي کدا لار دي خو طریقې کار دي ګړبړ ده په لار کې بوال خوري لار کې وسکه لار کې بوال خوري. عزیزانو نو به تقدیر د آیاتونه چې ما تلاوت کړی دي الله تعالی دې کې خطاب کوي یا ایها الناس. نو ما تاسو ته ذکر وکړو چې اوس یا ایها الناس او خلکو نو ما وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت دا غي مطمح چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل مکه نه مخاطب کوي عرب نه مخاطب کوي د خپل خطه خلق نه مخاطب کوي یا ایها الناس انسانان مخاطب کوي یا ایها الناس. ادروایز خو تاسو قران کریم کې وګورئ هر پیغمبر خبره خو دغه کړی ده چې جناب محمد رسول الله کوم کوله صلی الله علیه وسلم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیہ السلام دا دعوت ورکو چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اغم دغه دعوت ورکو خو وی چې او زما قوم او انسانانو نه او زما قوم. نوح علیہ السلام او زما قوم. هود علیہ السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله. سمودیانو تداغویر اور صالح میں اولےگا اغم بی او زما قوم. وإلى مدین أخاهم شعیبا آل مدین تدویر اور شعیب میں اولےگا فقال یا قوم اعبدوا الله. پدې کې صرف یو پیغمبر دې تسلسل کې چې هغه دی یو قوم په ځای باندې دوه تلېګل دي دا مخاطب شو دو قومونو ابتیان او بنی اسرائیل. موسی علیه الصلاۃ والسلام اگر هغه دا واحد پیغمبر د تاریخ تسلسل کې چې دو قومونه مخاطب کړی دي. ادروایز هر یو پیغمبر د مخاطب کړی دی یو قوم چې تبه مهنت کې مونږ ورته وایو مقامی کشف کې دې ټول پیغمبرانو ته مقامی کشف کې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته بل محله ته ور سره سي صحیح نه ډیر بیرونی خو بیرونی سفر ته وای چې امریکای ته بلار شي نو دې خواته محله ته ومزي د خپل جمعات کې به هم گشت کې دا بل محله ته ومزي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاواله کار ډیر زیات دی. ته امریکای ته ځي ته برتانیې ته ځي ته انډونیشیا ته ځي ته مشرق بعید ته ځي ته مشرق وسطا ته ځي ځکه ستا هدف ټول انسانیت دی. او دی وجه قران کریم فرمایل چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملک السماوات والارض. وایو پیغمبر چو انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا زتا سو ټول انسانانو ته د الله پیغمبر یم د عربو پیغمبر یم د عجمو پیغمبر یم د سپینو پیغمبر یم د تورو پیغمبر یم د حاضرینو پیغمبر یم د غایبینو پیغمبر یم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم. بعث فی الامیین وبعث في الآخرين منهم. آخرين عطفت أميين بانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم. نو یا عطفت په امیین باندې یا په حمد علیهم باندې
یتلو علیهم ویتلو علی الاخرین منهم لما یلحقوا بهم. چې د پیغمبر دعوت دا صرف حاضرین زمانه ته نه ده، دا تر قیامت پورې یو شامل متناول دعوت دی چې دا ټول انسانیت به د پیغمبر په پیغمبر باندې یقین ساتي او د کلمه بوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او فضیلت څومره ده؟ فضیلت اگر چې لفظاً دا حدیث ثابت نه دی، معنی په بلا روایتو کې راغلی ده چې د دوی مرتبه دا د بنی اسرائیل د انبیاو ده، د محمد رسول الله د امتیانو مرتبه ها خو ذمہ داریم بیا هغه مره ده. مونږ تشروط به پسې منډو. دا جنگم په دې جوړ دی چې هر یو سړی د حقوق مطالبه کوي، د فرایض سو تذکرہ نه کوي، د ذمہ دارو سو احساس نه کوي چې زما ډیوټي څه ده، زما مسؤلیت څه ده. هر یو سړی وایي زما حق څه ده. نو چې هر یو سړی د حق مطالبه کوي، ذمہ داری پوری کیے بغیر الته به ټرمایل جوړیږي، الته به دغه هنګامي صحیح. او صرف عوامو کې بني خواصو کې به هم دغه هنګامي خواصو کې. او خواص څوک دي؟ مولوی صاحبان. خواص څوک دي؟ مولوی صاحبان. نو مولوی صاحبان چې راغلم الله دې رحم وکړي، تاسو ټول امين وایي، الله دې رحم وکړي. مولوی صاحبان یو مولوی صاحب راشي جنو ام پی ایس دا چلو خاص وام ویک خوشو چې وی بل راشي ناغه وی چې امیر صاحب دا لوبه وکړه او زما خدا سپینګ مول عالم چې مرګور راته وی چې یا سبحان ما وی یو دور آغاو چې دغه جمعیت العلماء مشري مونږ په منت باندې علماء تور کوله په جرګه بولدو چې ته به د کلی امیر هغه نه نظر نشم کوله، زما مصروفیات ډیر دي، زما خدمات کوم د فکر خو ذمہ داری بل چاته ور کوي. د تحصیل امارت لپاره اخو به پوره لوی جرګه بم بوله بوتله چې د خدای خاطر وکا ته مولوی صاحب ځکه چې کرایټیرین زمون په نسبت باندې علم دی، تقوا ده، فعالیت ده، اعتماد ده، څلور شیونه دي. نو په دا کرایټیرین باندې ته برابرې، لہذا ته دا شی قبلې هغه منت کو چې نه شم کوله نشم. او اوس خو ماته مرګرو وی ویرجی سپینګری هغه بل بین کو تابوګه نه دی یو نو سیکریټری جنرال به جوړیږي، کوفی انان ختمیږي دی به سیکریټری جنرال کیږي، لابي به کوله ته بیا زمانون پیش کا صحیح شو ته بیا. او بیا سوره منافقت چې هغه نوم به پیش شو چونکی مسئولیت ته خود مرګرو حکم ونه صحیح. نو ما یا الله چې مونږه دا پټکو ګیرو سره دا منافقت شروع کو پته نشته دنیا به جوړیږي، پته نشته. د خدای خاطر وکي، د خدای خاطر وکي، د خدای خاطر وکي. دا اکابر د جماعت واپس هغه ځای ته بوزي چې کوم ځای نه اکابر شروع کړو صحیح. حافظ الحدیث مولانا عبدالله سید الخاستی رحمه الله چې کله امیر منتخب شو هغه شرط کې خوده څه وکړه، شرط کې خوده کبرنی موت العلماء کبرنی موت الكبراء، د لوی خلکو مرګ زلوی سړی کړم. شیخ التفسیر وفاتو شو وفاتو امیر اول شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه، حافظ الحدیث صاحب رحمت الله علیه چې کله دا غنوم پیش امارت لپاره هغه ورګه دا تایید بنه کوي. زه یو شرط کېدم، زه په دې سیاسي فکر ډیر نه پوهیږم، د تدریس ته میدان سړی تاسو را باندې زور کوي. نو د سیاسي فکر چلو د لپاره مولانا غلام غوث صاحب کما سره سیکریټری کیږي نو زه بیا امارت قبولوم کې بالکل نه قبولوم. څنګه دا سړی انګريزانو سره جنگیدل دي، دا سړی په هرار کې انګريزانو سره جنگیدل دي، د په دې سیاسي ګوتو پوهیږي زه نه پوهیږم. البته به شرایط کې خو دې شو چې نجیب مالا سپورټ وکړ دي کتره باندې زور کې دلته وای نه سپورټ راوستو کوي یوازې د هر سره پاره خیم هر سره ازمونږ لا څوک مرګره پکې دا وای اوس مونږ سره زور دی مې مرګریا. دا تکبر او تعالی دا خدای بالکل خوخه نه ده. دا تکبر او تعالی د علماو پہچان ده، تواضع د علماو پہچان ده، تواضع. الله تعالی قران کریم کې ذکر کوي د بلعام ابن باعوره سوره اعراف کې سره آیت شابه فمثله كمثل الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تترك. تاسو لغون دي اشاره پکار ده نو تاسو بیا پټلې چلے دی شي خو صحیح خود سره خبره نه وباسي. ادا تاسو امتحان دی. قران کریم فرمائے دا کس پشان مکے گئی ان سلخ من آیاتنا چې غزمون د آیات سرمن د ځان نو است انسلاخ ک انسلاخ الجلد من الشات لکه د ګډ نه چې سرمن راکاږي
تو پته ولګیدا چې دا علم د علماو جامه ده د دوی په بدن باندې پرته ده او د دې خپل تقاضي دي دغه جامې خپل تقاضي دي. اوس بلعم ابن باعوراس وک ان سلخ من آیاتنا هغه د علم د جامې نه اوته د جامې وګرځوله تقاضي ولا پوره نه کړې. الله تعالی فرمای په شرمونو مې شرمو. حالانکه د موسی نه بعد په تورات کې اتنټیک اتاټي و د موسی او د هارون نه بعد علیهم الصلوات والتسلیمات خلق ورته رجوع کوله د تورات د پوهې لپاره. خو چې کله انسلاخ من آیات الله وک ولكنه اخلد الى الارض. اخلد الى الارض من مال الى الدنيا. ټیکنیکل معنی ده مال الى الدنيا. دنیا دارای له ترجیح ورکړه. سره ترجیح ورکړه دنیا دارای او کوم ځای چې مولا دنیا دارای ترجیح ورکړي زما د په خدای قسم زما به ډیر بدی شي زما به خوښ نه بالکل. زه مرګریا ستا کار دنیاداری نه ده. دنیاداری دنیادارو کار دی. ته دیندارای له اولین ترجیح ورکا او ته بیا وګوره چې دا دنیا کې تا پسې لکه د سپي غپ غپ نه کوي نو زبر سړي زوینه. شیخ جیلانی رحمت الله علیه فرمایي تلی ګویا چې چون کې سپیرا داسې خله باندې ډب ورکا ته دې بیا منډه وو دا به تاسو سره منډه کوي او مونږه نامه اخلو شاجي. زمونږ مشرانو سید طائف حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام مولانا حسین احمد مدنی امام العصر ابو الکلام امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد امام العصر علامه انور شاه کاشمیری. نو تبیا د دوی هیستوري لګا ګورا چې دغه مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې مدرسې نه به تنخواه غسته 3 روپے سوره 3 روپے او که ضرورت به د 3 نه کمی کې پوره شو نو چې کمی پیسې به ور سره بچو به واپس بیت المال ته وړي. د مدرسې خزانه کې به واپس داخله کړي دا ما سره سیوا شي وي صحیح چونکه د انګريز خلاف تحریک چلو هغه زمانه کې 2000 روپے ورته چاره وړي. وېداجی د مدرسې د پاره چند ده سره پاره مدرسې د پاره چا دیو چې ما بل دی ذمہ دارو کسانو ته وې ما چې کله وزیر او ام ان ای او ام پی ای نو کله مدرسې چنده د لوم څوک درکې کړي لوګي مړي کې وای نه بس زمون کار برابر دی. ځکه دغه ملګری چې پرون ته مې نه ویني اوره تعالی چنده نه کوله ته چې پرون وزیر نه وی حلا جلست فی بیت امک ابو هريره رضی الله تعالی عنه ونه سره چاول یو پرتګاخ ور کړی دی څه ول ور کړی دی د ټیکس کلیکټرو څه شو ټیکس کلیکټرو ټیکس را جمع کو اوس الته چاول یو پرتګاخ ورکړه ودا جی ستاده پاره دی دا ستاده پاره دی. اوس دام دوره پاک سړیو چې واپس مدینه منوره ته په زرګونو ډالر راړي د ټیکس صحیح. نو دا پرتګاخ هم جیب کې وانه چونه کور کې وګورځو. حضرت عمر ته وړاندې کې خود ودا جی چا مال را کړو دا پرتګاخ دا وی چا مال را کړو معنا دا ده چې اوستا فیصله ده چې تاسو کول غواړئ نه مال راکې او قدم بیت المال کې اچي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی هلا جلست فی بیت امک فیعطیک هلا جلست فی بیت امک فیعطیک وی ته چې د مور کور کې ناست نه وړي د خلک پرتواخ نه راډیږي دا وته د کلکټر په حیثیت ته تلوي وی ستا منصب لور کړی دا ستا عہده لور کړ. یا سبحان الله زمونږ وزیران لارشي زمونږ منسټران صاحبان لارشي امنګان ام پیګان لارشي التصطف په چوته ملاو شي رسای کوړه ورسای رسای سو کی کوړه ورسای معلوم چې او توفه را کړو بهر څوک یو توفه چا د غړای را کړو په سرکاري دورته نو واپس را دالته سلام ناشته چرته ناغه ته مې دا خرڅکا ځکه مې دوره تفسیر شروع ده چې میخنه دراوسته په دې باندې و میخ والو طالبانو له څنګه بیت المال نه دی استحقاق دی چې دې ته خوراک بلاو شي نه ور کوي ولا دا ما بیت المال کې ور کول مې دا خرڅکا چې میخه پیوالو ناغه خرڅکړه په 1000 روپانو په 1000 درو میخه واپسم طالبان نو بیا حلال کړه صحیح. بهلا جلست فی بیت امک فیعطیک ته د مور کور کې ولنه کې ناشته چې دا شی لر کړو. حضرت ابو هريره چې غواړم ممنه ما خو صرف کیفیت ته تخکارا کو چې دا چا مال شخصي تور را کړل دي. الله تعالی دې زمونږ ایمان په خپل ذات باندې برابر کی تاسو ټول امين وای. حضرت نانوتی رحمت الله علیه ته 2000 روپے راړي وې دا چې د مدرسې لپاره مولانا نانوتی رحمت الله علیه ورته زمونږ کار برابر دي زمونږ کار برابر او څومره لوی ولی سړیو یو نواب ول خپل نور ور کړی او په نکاح باندې او هغه ته د جهیز سامان دومره ډیر راغلی د نواب لور و دومره ډیر سره سره راغلی د کالو ډکوا مولانا نانوتی رحمت الله علیه په ليله الزفاف په لومبش په ورته وې چې دا د خزي او د خاون کور
په داسې انداز نه جوړیږي چې یا خاوند ډیر مالدار او خزه ډیره غریب او یا چې خزه ډیره مالدار او خاوند ډیر غریب به خو حالت دوزخ دی چې تاسو روانه خلک نیولې ده ته خو د لوګي هلاکه دي زما پلار ته دعا کوا په نوړای مورشي د سپیسویا صحیح حضرت رحمت الله علیه ورته وی دا کور به نو وی اوس ځان ستا په شان مالدارول خو نشم ما سره صداسي کیمیا نشته چې زما کیمیا استعمال کوم او ستاغو نو مالدار شم خو وی ستا زما په شان کېدل ډیر آسان کار دی ته زما په شان کېدې شي ډیر آسانه هغه ورته څنګه هغه نواب دیندار سړیو ځکه مولا صاحب له خپل لور کړی و وستا د کالی او تا چې کومه پیسې راوړې دي دا به د دارالعلوم خزانه کې داخلوم یا پس پلار کړل لګي هغه کې پلار کړل لګم پلار مې خفه کیږي به بیا نو ما تراکا او شپه پښ پراغه د دارالعلوم خازن ته وی دا د دارالعلوم په بیت المال کې داخل کا صحیح اوس به زما او تا کور برابر رواني ځکه ته زما په شان شوې ته څنګه شې زما په شان شې او سړی په لار روانو چې مولا صاحب د خضر علیه الصلاۃ والسلام واقع کړی و وی حضرت خضر چې در باندې پیښ شي حضرت خضر چې در باندې پیښ شي څوک د امام مهدی متعلق دغه وایي دنیا ټوله په تذبذب کې دا استراف کې دا په تکلیف کې دا ها نو خلک یو بل دې غټه ګوته کې ډوکه ګوري چا ورته ویلي چې امام مهدی په غټه ګوته کې اډو کې نشته ماته او کسوي ما د پلار ګوته له زور ورګي چرته دی نه ځکه هم نیکونه سره ښکارې دي ما درځي دا کور کې امام مهدی ما ته نه معلوم صحیح د کمزوري قوم دغه نتیجه هم دقه چې به امام مهدی پسې ګرځي چې په خپل ته سکار نه کیږي وای کې امام مهدی راته ملاو شو نو مولا صاحب خبره کړې و به حضرت خضر چې در باندې پیښ شو کومه دواره ته وغوستا بس هغه قبليږي هغه قبليږي او ودا هغه په دې کټه ګوته کې اډو کې نشته یو سړی را روانو خسته شکل او شین پټکي واره څنګه او شنی جامې چولې وي او یو ډنګوره وسره لاس کې وا اوس د خود خضر په فکر کې بس یا سړیو کته ګوتی موتی ته هم نه کتري خور خلاص شپه او ځان سره راجوخ کو وی شکر دې تر باندې خدای پیښ کړي اوس سړی هم ډیر لالیو هغه وی ته څوک ګوره خضر ګوره هغه ورته او وی ته یې کنه هغه ورته نه زه خضر نه وینا ته ما نه ځان خلاصې به استاد په جمعات کې هم دا ویلو چې هغه چاته ځان نه خي ته ما نه ځان خلاصې دعا براته کې سبا کې دعا براته کې ناغه ورته زه ګوره خضر نیم ویننه ته یې وسته زما خبره ته وکړ وې زه خضر نیم زه د خدای کشر رورم وی بیا خو نورم قوت والای بیا خدا نورم مزو شو نو ما ته به دعا کې نو خطه سغواړي وې دا یو سترګه میکانه ده کدا در رو وکړه ناغه ورته دا خو مشر لاله کار دی هغه چې خصوص عمل دخل نشم کوله کدا بل کانه کول غواړي چې وسله لوکم نو مولا قاسم سره رحمت الله علیه ورته وی چې تا په شان ځان خلوشم مالدارونه خو ځان په شان کول شم ډیر په اسانه صحیح فضل الهی چې میسر شوت خواند و نه خواند برابر شو بیا خواندم طالب د پارداس لکه نه خوانده عزیزانو قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الناس طول خلقو طول انبیاء دعوت ورک یا قوم عبد اللہ زما قوم دا اللہ بندگی کوئی ہر یو دعوت ورک خپل خاص قوم تا خو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلم بیوار باندے دا دعوت دا کلمے دا پار را پاسے دا صفا غنڈے ترائے آوازو کچیا صباحا آل مکہ ټول راجم شو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کو ورسرا نونی ہوئے چې یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی مطلب یا بنی نوفل یا بنی عبد شمس یا بنی مخزوم یا خزاعہ یا بنی بکر یا بنی تمیم ایسے قبیلی نامه وانا وستا نیوی چې یا اهل مکہ نیوی یا اهل جزیرت العرب او د پیننسلا اوسیدونکو سیو فرمایل وی یا ایها الناس وی او انسانانو د آدم اولادا قولوا لا اله الا الله وی دا کلمه وای چې لا اله الا الله هغه ټول یو بل تو قتل دا مرګره خو ډیر بین الاقوامی دی یو بل تو قتل مرګره خو دا خو ډیر لوی بین الاقوامی دی خو عالمي غونې خبره کوي یا ایها الناس او ټولنس او دا شیغه تکلیک شو دا شی څه شو
هغه ته کلیک شو. ممکن دا کمزوري ده، ممکن زمولایان خبره کوم، بلکې هر پټای کې شته خو زما خو عقیدت د خپل جماعت سره دي. نو زمونږ د مرګرو کې هم دا کمزوري ده چې د دینه لوګ د بالا حیثیت سره جماعت ترازی نه دی خوښ نه وي. زه پکې رسو کېږم به عینه ته کارو د اهل مکه. هغه وی دا فکر چې عالمي شي زمانه لوی سره یو پکې راشي زما سرداري ته خطر ده. څه شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر ابو لهب پس کور ته لاړ. چلته لاړ خپل تر دی ابو لهب او دا هغه تر دا ربیع الاول دی. تاسو بول جلوسونه ملوسونه وباسئ. صحیح دا لومبه جلوس ابو لهب استه. لومبه جلوس یعنی دا جشن او چراغان مناو کړ ابو لهب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه په پیدایش باندې د غړو او د روغن زیتون چراغونه لګولې په ټول مکه کې او ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړو. ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړو او خپل وینځه صوبیانه هغه آزاد کړي او خوشاله کی چې هغه ول خبر راړو وستا د مړرور عبد الله کور آباد سے زوی پیدا شه. ناغه ورته ته آزاد ہے. صویبه ته سوې وې ته آزاد ہے. عزیزانو اوس دغه ابو لهب چې پیغمبر دعوت ورکړم به گزار پیغمبر پاک باندې دوک صلی الله علیه وسلم. حضور علیه الصلاۃ والسلام دوره او در دې چې الله چې په چا باندې زما اعتماد او زما تر هغه به زما مخالفت وکړ. ډیر دل برداشته شه خو چې کله خلک خواره شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.